قاضي فایز عیسی په شرمونو شرمېدو جی په یو پردي ملک کې یو ویډیو وایرل شوی ده چې په هغه ویډیو کې دی په یو ګاډي کې ناست دی او مخ یې داسې پټ کړی ده خلکو نه په څه وجه باندې چې خلکو رانیولی دی جی خلک د پسې دی اوس یو ځي ته چې کم خوامځي که نه دی پټ مخ ګرځي په څه وجه باندې چې خپلې فیصلې یې داسې فیصلې کړي دي په خپل دور کې چې یو خو د پاکستان او د قانون او د آئین خلاف دي د خپلې فیصلې دپاره د پی ټی آی پارټي ګیرولو دپاره د عمران خان رانیولو دپاره دی قانونونه بدل که د پاکستان آئین بدل کو جی نو اوس دی چې کم ملک تمزي خلک ورپسې چغې وایي پاکستان سره نه انصافي کړې ده دومره غټه کرسۍ دومره غټه عهده الله پاک ورکه او په هغې کې دی په دې دنیا باندې هم ذلیل شو چې په هغه دنیا باندې ته له څومره درنی د هغې خو ما ورته سوچ هم نه شو کولی او نه د مونږ حق جوړېږي چې د هغه دنیا حساب کتاب مونږ د سره وکړو جي خو د دې دنیا کې چې کم د ظلم او زیاتي کړي دي د هغې په وجه باندې دی اوس کولو مخ ګرځېدی هم نشي دنه مخکې دوه نور ججز به چې به خلکو یادول لکه جسټس منیر به یادولو چې هغه د ایوب خان مارشل الله جایز قرار کړی و یو بلو مولوي مشتاقو چې هغه بوټو ته سزا سناو کړې وه دا دوه ججز چې کومو دا به خلکو ډېر په بد باندې یادول په تاریخ کې خو اوس دغه دوه ججز سره د نوم هم راو قاضي فایز عیسی د په خپل دور کې داسې فیصلې وکړي یو حکومت ته ریلیف ورکولو دپاره یو پارټۍ ته ریلیف ورکولو دپاره بله پارټي رانیول د هغه کسان رانیول د هغې کیسونه نه اورېدل د هغې کیسونه څه ډیلې کول عمران خان په جیل کې بندول ډیلې ټیکټس استعمالول قانون بدلول د هغه ګیرېدو دپاره دا ټول چې کوم دی په تاریخ کې به ده پسې یاد ساتلی کېږي جي نو چې چېرته هم ځي ټیټ سترګې ځي مخ پټوي د خلکو نه په دې وجه باندې د زندګي چې کوم دا اوس کولاو ګرانه شوه جي بل قاضي فایز عیسی په دور کې پاکستان کې ډېرې غټې غیر آئیني فیصلې شوي دي اوس دې حوالې سره ګوره قاضي فایز عیسی په بل ملک کې دی په بل وطن کې دلته ورپسې خلک احتجاجونه کوي او دلته محسن نقوي صاحب وایي چې کم خلک احتجاج کوي یا کم خلک د پسې چیغه وایي د هغه آی ډي کارډ یې به موږ بلاک کوو د هغه پاسپورټ یې به موږ بلاک کوو او پرون یوې ښځې پریس کانفرنس کړی دی یوې ښځې چې زموږ په کور باندې دغه خلک راغه او زما ماشومانو دوه ویم را پاسول او زیاتی ډېر غټ پریس کانفرنس یې وکړو نو ته په خپل وطن کې نه خبرېږي چې زموږ په دې وطن کې محسن نقوي صاحب چې زموږ په دې وطن کې څه کېږي د کرکټ خو دې هم بره حال کړی دی نو ته دومره نه پوهېږي په خپل وطن کې تا د هغه ښځې نه تپوس ونه کړو چې ستا اف آی آر ولې پولیس وایي نشتو یا پولیس نه تا تپوس ونه کړو چې تا د دې ښځې اف آی آر ولې وایي نشتو د خپل وطن نه خبرېږي او په بل وطن کې د قاضي فایز عیسی غم دی در سره د قاضي فایز عیسی غمونه ته اوس هم کې د ریټایرمنټ نه پس ځي دا زموږ د ملک هغه عهدهداران خلک دي کوم چې په غټو عهدو باندې ناست دي ښه دې نه علاوه بل پېښور عدالت چې کوم دی د 9 مۍ کیسونو کې د پی ټی آی 13 کسان بری کړي دي پېښور عدالت نه علاوه د سوات عدالت د شبقدر عدالت هم د پی ټی آی کسان چې کوم دی باعزت بری کړي تر اوسه پورې دا 9 مۍ واقعونه تر اوسه پورې دا ګرفتارو چې د کیسونه هم نه اورېدل لکه قاضي فایز عیسی د کیسونو فایلونه بس چرته ګوټ کې خلو کیسونه یې کولاول هم مولانا غریبانان تر اوسه پورې بې ګناه په جیل کې پراته نو هغه اوس ورو بری کېږي جي د پی ټی آی کسان بل جج ابوالحسنات جج چې کوم دی د عمران خان خلاف تاسو لیا شټو نړومبنۍ سزا چې کوم وه دا ورولې وه نو بیا اعظم سواتی گرفتار شو نو اعظم سواتی گرفتارۍ نه پس په ده په هغه باندې جسماني ریمانډ چې کوم دی بار بار خېجلو جسماني ریمانډ چې کله په یو ملزم باندې ولګي مجرم باندې نو د هغه ضمانت نه کېږي ده به د هغه کیس نه اورېده دومره ورځې نور جسماني ریمانډ دومره ورځې نور جسماني ریمانډ دومره ورځې نو د هغه غریب به ضمانت هم نه کېدو اخر د هغه چې کوم وکیلانو های کورټ ته لاړل چې دغه رنګ جج ابوالحسنات خو موږ سره دا ګوته شروع کړې ده بس جسماني ریمانډونه بار بار ورکوي نه د هغه موږ ضمانت کولی شو نه د هغه کیس اورېدلی کېږي نو هغه های کورټ ججز چې کوم دی هغه جج ابوالحسنات خلاف داسې سټیټمنټ جاري کړو داسې ریمارکس یې ورکړل خو دې خلکو په شرم باندې څه لکه یو سړی به دومره غټ جج په کرسۍ باندې به ناست و د هغه خلاف به بل جج راپاسې و هغه له به داسې د بېجتۍ الفاظ استعمالوي بل قاضي فایز عیسی له وګوره چې عام سړی راپاسې او ده پسې چغې وایي چې فلانې ته داسې او ډنګړې ته داسې او کرپټ او دا او دا او دومره په سپریم کورټ چیف جسټس د پاکستان چیف جسټس دا یو ډېره غټه عهده ده د په لاس کې چې کم اختیارات دي که نه دی د ملک وزیر اعظم هم رانیوی شي خو ده د هغه خپلې عهدې نه څومره غلطه فایده وایسته ابا تاسو له خپل اندازه کېږي نو دا اپډیټس نه وي د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام